ملګري ما ته ټیک ټاک دا د مالته خو نصیب ساتئ الاول چې موکئ ما چې هغه الفان ولیدل هغوی چې هغه لایف پروګرامونه کول دوی څه سره ویل دوی څه سره ویل هغه یو بل ته ته پلانی کار وکړه ته پلانی وکړه ته پلانی وکړه په لا اله الا الله دا ژر راوخورئ که هغه زمانه نه راله چې لایف پروګرام شروع دی یو سړی دا یو هلک و دا بل ته یې واسطه ستا مور راوله راسه ورته نه چا ویې کړه تا ټن راته وکړه بیا دې ماپوم دا فاسقان نه دي دا فاجران نه دي دا بې ضمیره نه دي دا بې پلاره نه دي دا بې شرمه دا بې حیا نه دي ښایسته ویښتان یې جوړ کړي څه یې رنګ سپین کړی دی وروره مخامخ چیش کوي هلته دی خپل فالوران ډېروي یا د هغه رقم لایکونه ډېروي بیا هغلته 3 روپۍ ورکوي خپل عزت نیلاموي 3 روپۍ پیدا کوي زهر وخوره خاورې وخوره عزت بچاو کړه یوه ښځه ناسته ده یو هلک ناست دی مخامخ خبرې سره کوي یو څه ورته وایه بل دومره بې غیرته دومره بې شرمه دومره بې حیا دومره بې ضمیره دومره بې پلاره اشنو ستا انجام به څه تو خدای ته ووایه چې دې کافرانو موږ ته موبایل راواستوي د دې دپاره یې راواستوه چې ته خپل قرآن کې وایست دا یې د دې دپاره راواستوي چې دا ستا لور یو خور به د باندې راباسي قاری عبدالرحمن صاحب الله دې جنت الفردوس نصیب کړي هغه ویلي ول پخوا کافران ډېر بېوقوفه ولو مسلمانان چې بې تباه کول خپلې ښځې بې راوستې مسلمانان بې په خرابول اوس هوښیاران څه اوس یې د مسلمانانو ښځې راویستې مسلمانان په خرابوي